مسلمانانو وروڼو مونږ ته دا دین د هر څه نه محبوب راغلی دی انشاءالله دی او که نه دی وایه دی بیا په دې باندې خوراک هم جایز دی قرطبي نقل کړي دي روح المانی نقل کړي دي چې عمر صاحب یا عبدالله ابن عمر صاحب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سورت بقره په 8 کاله کې یا په 11 کاله کې زده کړه نو بیا د هغې نه پس ذبح بقره یا نحره جزوره یو غوی حلاله کړه یو اوښ حلال کړه نو د شنکر خلکو چې تاسو غوا حلاله کړئ اوښ یې حلاله کړئ نو بیا به یې دې نیر ته ورچوئ نه ډوډۍ به ورسره پخوئ که نه او دا ښکلی مقام دی 40 مواضع په حدیثو کې داسې راغلي دي چې هغې کې الله تعالی دعا قبلوي یو موضوع د هغه مواضعو نه لکه څنګه چې امام دارمي رحم الله په خپل سنن اخر کې نقل کړي دي دا د ختم د قرآن موقع راغلی ده دا عظیم الشان موقع دا تاسو له الله تعالی د دې عالمانو د برکته درکړه دا د دې قاریانو د برکته الله تاسو له درکړه دا د دې پټکو د برکته الله تعالی تاسو له درکړه دا د دې مدرسې او د دې مسجد او د دې مکتب او د دې خانقاه د دې مرکز د وجې نه تعالی الله تعالی درکړې ده په دې موقع باندې د الله شکر وباسه خو د شکر سره چې څوک یې د تقي د هغه لږ ادب کوه دا د پټکي خاوندان هم چې کوم مخې ته ناست دي دا د ګیرو خاوندان هم چې کوم مخې ته ناست دي دا ښکلې مبارکې ګیرې چې په دې مخونو باندې دي او دا ښکلې مبارک پټکي چې ستاسو د ماشومانو ته په سر کړو دا په دې 2022 کې د الله د نعمتونو نه یو لوی نعمت دی دا تاسو په پښتون قوم باندې دا تاسو په دې پښتونخوا باندې او په پاکستان باندې او په دې پښتونخوا باندې د الله لوی نعمت دی چې الله تعالی تاسو له داسې زمریان د عالمانو د دیوبند په شکل کې الحمدلله درکړي داسې زمریان بل قوم پیدا نه کړه نه به پیدا کړي او نه به پیدا کړي دي او نه به پیدا کړي داسې مخلصین بل قوم پیدا نه کړه فی الحال په دې زمانه کې قید ورسره لګوئ داسې د خیر او د برکت او د نور او د اخلاص مجسمې بل قوم پیدا نه کړي لکه څنګه چې تا ته دا مخامخ ناست راغلي داسې ګیرې او داسې پټکي او داسې حریت والا مدرسې چې هغه ازادې مدرسې وي هغې کې د حکومت دخل اندازي نه وي هغې کې صحیح اسلامي فکر ښودل کېږي هغې کې مقه عقیده او مقه عملي چې کوم عقیده او کوم عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه دی دا د دنیا په سر باندې تا ته نه ملاویږي دا یاد ساتئ دا به تا ته صرف په پاکستان کې الحمدلله ملاویږي په ټوله دنیا کې د کله ناکله خبره کوم په ټوله دنیا کې که عراق دی او که عرب دی او که عجم دی که ازبکستان دی او که سمرقند دی او که ترک دی او که شام دی او که مصر دی مولا ګیرو خورېله او د حکومت د دباو د وجې نه خورېله مدارس د حکومت په کنټرول کې دي جوماتونه د حکومت په کنټرول کې دي تبلیغ په سعودي عرب کې نه نشي کولی پابندي ده مدرسه په سعودي عرب کې نه نشي کولاولی پابندي ده مولا یې بالکل غلام راغلی دی ډېر خلک به تاسو پاتې شوي یې په سعودي کې په سعودي کې مولا د حکومت غلام دی چې حکومت ورته وایي ټټ نه دی وایي ټټ او چې حکومت ورته وایي نه ټټ یو څلور ځله خو نه ټټ ما ته څه تکلیف راغلی دی ستا دا مولا چې دا پټکي په سر باندې د بګبري ګیرې والا ده ته ناست دی او ستا په دې مخ باندې چې الحمدلله دا ښکلې ګیره ځلیږي او ستا په دې علاقو کې چې الحمدلله پاکې مزېدارې ښایسته مرکز او مدارس او جوماتونه دي او ستا د ښځې او د زنانه پرده او مقه شاندې برقراره ده ستا د بچي د مذهب د تعلیم دپاره ادارې قایمې دي دا الحمدلله د دې فقیرانو دا الحمدلله د دې اخلاص د خاوندانو او دا الحمدلله د دې د دیوبند د بچو برکت راغلی دی دا یاد ساتئ ګور دا د دې دیوبندي عالمانو برکت دی
یعنی ما پرون یو ځای کې وی چې ستا په پټکي پورې ټوله دنیا نښتې را ګورې ټوله دنیا ستا په ګیره پسې ټوله دنیا نښتې را ستا د جومات د بندیز دپاره ټوله دنیا نښتې را ستا د مرکز د بندیز دپاره ټوله دنیا نښتې ده ستا د خانقاه د بندیز دپاره ټوله دنیا یو شوې ده انښتې هم نه ده یو شوې ده چې د پاکستان د مولو د دې مسلمانانو د دا ګیرې لړکې دا ګیرې په موږ باندې بدې لګې غوي وي دا مدرسې ختمې کې دا د حریت او د ازادۍ مرکز راغلی دي دا د دین د دفاع مورچې راغلی دي دا د دین د دفاع لپاره انشاءالله استعمالیږي دا ختم کې دا د ټولې دنیا مقصد راغلی دی خو زه کله ناکله ویمې مسلمانانو وروڼو مونږ ته دا دین د هر څه نه محبوب راغلی دی انشاءالله دی او که نه دی وایه دی